الرحيم باب هل يخرج من المسجد لعلة یعنی بعد الاذان جماعت کې چې کله اذان وشي داینه بعد خروج د جماعت نه د یو علت د پاره کې دي شي یعنی جائز دي کنا حدیث الباب دلیل د دې دی چې نعم جائز دي لعلتين علت بس شی وي یکون محدثا او دا څه د پاره وزي باب متى يقوم الناس اذا راوا الامام عند الاقامه کله په پاسي خلک کله چې وګوري امام په وخت د اقامت کې نو دا امام با یا حاضر فی المسجد وی یا بغیر حاضر فی المسجد وی کچرته امام غیر حاضر فی المسجد وی نو اقامت او پورته کېدل د قوم بوي بعد رؤیت الامام امام کله وګوري دی وفاتی حدیث هم دې پوری لګي فلا تقوموا حتى تروني هذا اذا لم يكن الامام في المسجد او کچرته امام فی المسجد نو باغی کی کچرته د معلم د قوم او د تصفیه د صفوف نو جایز دي چې د مخ کې نو ودرېږي او امام یو کس مقرر کی هغه تصفیه د صفوف کی لکه نبی اسلام وکړه کله بلال سے مقررو عمر فاروق سے بصفوف کی ګرځیدا اوګه د یو به مخ کې کوله د بل به رسو کوله اوګه پوګه به ست کول بیا به ودرېدا هغه صورت د تعلیمات دي که صورت د تعلیمات نه نو بیا حالت استحبابی دا دی چې یا اقامت والا شروع کی فقط قامت الصلاه کی نو د قد قامت الصلاه هغه استجابت فعلا قیام دی نو دی وخت سره بیا مقتدی ودرېږي دا غینه بعد بیا تکبیر تحریمات اذان جوړ کی او دغه شانته امام بم دغه یا د دین رسول الله اکبر سره ودرېږي دغه عمل د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه ثابت دی او احناف اکثر دې ته ترجیح ورکوي چې به د ناس وي د کم خلک چې د اقامت په ټیم کې کینی نو بعض خدا سي کوي چې ولاړ وي او دې ټیم کې چې شروع شي بیا کینی دا خلاف دی دا څنګه چې ته ناس وي پاسېګا ما ایو وجه دا چې د انتظار قیامن په ولاړ باندې انتظار کول د جمع د پاره دا مکروه دی ولهذا تکینا چې کله اقامت والا قد قامت الصلاه وای نو هغه نه بعد پاسې وای متى يقوم الناس اذا راوا الامام عند الاقامه کچت خارجو په وخت رؤیت کې کچت داخلو صورت د تعلیم نو نبي قد قامت الصلاه سره قيام پکار دی بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الي يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني هذا اذا لم يكن الامام في المسجد اذا باب لا يقوم الى الصلاه مستأذنا وليقوم اليها بالسكينه والوقار اپن دې پکار پدم باندې پارام باندې سکینت باندې تل پکار دی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينه قابه علي بن المبارك باب هل يخرج من المسجد لعله شکل اذان شوی وی نعم حدیث الباب جواب د نعم ورکړي چې نعم علت بس شی محدث بوي او دسته بزي جنب بوي لمبا ته بزي یا به امام د مسجد اخر وي یا به حاقن وي وړي یا غټي بولي به دی به تنکړي وي او يحصل به رعاف وزن به وین راغلي وي مثل د دې وغيرها نور واخلا ابو هريره رضی الله عنه حدیث تاسو محشره قصته دي چې پاغي کې وتل مکروه ګڼل شي دی او عمل د منافق سوا دا غره چې محتاج وي وإلا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق زما جماعت کې څو کزانو ری بیوزي
بیا نه را واپس کېږي مانځه ته، نو دا به نه مګر منافق به وي، الا لحاجتنا، مګر که د حاجت دپاره وي هغه پروانه کې استثناء کې شته ده. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن خالد بن كيسان عن ابي شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف. اقامت الصلاة شوی وعدلت الصفوف، صفوف برابر کړی شوی حتی اذا قام من مصلاه، په مصلاه چې دی په مصله کې ودرېده، زمونږ منتظر د دیو چې یکبر تکبیر بوایي، انصرفا دی وخت کې وګرځېده او ویل چې علی مکانکم قفوا علی مکان، ودرېږئ په خپلو ځایونو باندې. فمکثنا علی هیئتنا حتی خرج الینا ینتف رأسه ماء، چې تصور سر مبارک یو بولره وقد اغتسل او غسل یې کړی و. ګوره حدیث د بخاري کې د دې څه ذکر هم نشته دی چې دا د ته پته وه او د ته پته نه وه او دنه یعنې یاده وتلي و فلان، نه، د حدیث د بخاري نه تعلیم فهمیږي چې د تعلیم ورکو خلکو ته چې کله به ګورې داسې صورت پېښ شي تاسو به جمع ته وړاندې شوي یئ او هغلته به تاسو ته پته نه وي، نسیان به غالب شوي، تاسو به جنب یئ یا به اودس مات وي، څه مسله به وي، دغې لږ وخت شرم ته به نه ګورئ، ځئ به لام به او بیا به راځئ، بیا به هغه مونځ کوئ. په خپل عمل مبارک کې امت ته واجبه علما او امامانو ته تعلیم پرېښودو. سره د دې نه به زمونږ اساتذه او شیوخو احتیاط کولو او چې دې ځایونو ته به راغې نو زما د خپل شیخ خبره یادېږي دلته چې ویل چې دا حدیث به په منابرو نه بیانوئ، دا حدیث به په منبر نه بیانوئ، ځکه رسول الله مبارک خو تعلیم ورکړی دی، په عوام خو دا سادهګان خلک دي، هغوی به د شان د نبي اسلام په هغه عقیده کې تنقیص راسې نه راشي چې دا څنګه شپه څنګه جنابت کې تېره شوه او دا څه حال وشو. نبي اسلام خو عادت اکثري دا و د بلمبل هغه چېرته داسې ځان پرېښودو، که یو نیم ځلې داسې دا شپه پرېښې وي هغه هم د تعلیم دپاره ده چې دا شپه سړی کله اودس وکړي او په جنابت کې ساره پورې تېروي نو څه ناروا نه دي، جایز دي، هغه هم د جواز دپاره تعلیم دپاره یې کړی دی او دا عمل هم د تعلیم دپاره شوی. اوس دا چې په دې حدیث کې دا رالل چې تکبیر نه دی ویلی شوی، مونږ انتظار د دې و چې تکبیر به ووایي، دی راوګرځېد او روایت د مسلم کې راځي چې وګرځېد قبل یکبره، مخکې د تکبیر نه تصریح راځي، او روایت د ابو داود کې بیا څه راځي، هغې کې دا راځي چې دخل فی صلاة الفجر فکبر، تکبیر یې ووي ثم وما الیه، بیا ورته اشاره وکړه، نو دا ښکاره تعارض دی چې د تکبیر ویلی کې نه دی ویل. ابو داود روایت په دال دی چې تکبیر یې ویلی دی او د مسلم او د بخاري روایت په دال دی چې نه دی ویلی، نو یا یې محمل کا په واقعاتانو باندې ولا تعارض، او یا داسې ووایه چې روایت د بخاري او د مسلم اصح دی، د روایت د بخاري نه تکبیر نه دی ویلی شوی. باب اذا كان الامام مكانكم حتى يرجع. اول د امام مقتدی لره چې ودرېږي په ځي خپل باندې تر دې چې هغه لاړ شي واپس را شي، دوی انتظار ورته کوي، یعنې دا انتظار د دوی جایز دی، د امام دپاره په ولاړ انتظار جایز دی. نعم، مغه حدیث په معاد کې چې جایز دی، صحابو انتظار کړی و. وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم هو جنوب ثم قال على مكانكم. دې کې تاسو في بعض النسخ بعده قيل لابي عبد الله امام بخاري ته چویل کله چې صورت پیښ شي نو موږ به انتظار قیامن کې او قعودن که قبل التکبیر تلو فلا باس ان يقعدوا، نو قعود جائز دی، وان كان بعد التکبیر ينتظرونه قیاما، به په ولاړ انتظار ورته کوي. فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يستر معا فصلى بهم. باب قول الرجل ما صلينا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان وان دا لفظ ویل چې ما صلینا مونږه مون نه دی کړی، دا الفاظ ناروا نه دي. دا مخکې کله کله بعضې تراجم د امام بخاري چې کوم دی هغې کې داسې فقهي جزیات نه وي، کار څنګه هم دی خو د احادیثو نه دی او د محدثینو نه دی. محدثین چې څومره د فقه نه کار واخلي خو ظاهر پې غالب وي. لکه مخکې مې یو داسې باب راغلی و چې هغه دی د فقه نه دومره ډک نه و، قول الرجل فاتتنا الصلاة وکره ابن سیرین یقول فاتتنا الصلاة، دا الفاظ مکروه ابن سیرین ویلی و.
وقول الرجل ما صلينا من نه کړي دا جایز دي کنه جایز دي دا جایز دي حدیثو کې ثابت دي. يقول عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كنت ان اصلي دا اخر کې ما كنت ان اصلي قریب نو چې ما مونږ کړي وې ما صلیت من نه کړي دا ما صلینا معنا ده. قالت الشمس تغرب وذلك بعدما افطر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها ما نه کړي ده. وانا معه فتوضا ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. باب الامام طارد له الحاجه بعد اقامت نه بعد ورته ضرورت پیدا شي وغي کې غیر راشي دا فصل راشي عدد اقامت پکې نه عدد اقامت کې نشته ده. وبه قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز هو ابن صهيب عن انس قال اقيمت الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام الى الصلاه حتى نام القوم. باب الكلام اذا اقيم دا پته ولګی چې دا اتصال د اقامت او د تکبیر د اقامت سره دا من تاکیدات سنن نه دی بلکې د مستحبات نه تر کې روا دی. باب الكلام اذا اقيمت الصلاه جائز دی. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حميد قال سألت ثابت البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل صحبته بعد ما أقيمت الصلاة. باب وجوب صلاة الجماعة. وجوب صلاة الجماعة ده جمع منذ واجب ده. هذا وجوب رتبه خو نور محدثین فقها نه لري سوى الاحناف نو مراد دلته د وجوب نه فرضیت دی. پدې کې دا داودی ظاهری دا رائے ده چې جمع چې کم دا فرض دا او بلکې رکن او بلکې شرط ده د جماعت د مانځه لپاره شرط ده لکه څنګه چې بدون الاودس والوضو من نسي کیږي بدون د جمع من نسي کیږي. داودی ظاهری ته ځواب عربان هم د دور دې ته ځواب کوي شاید علی رسول هم دې ته ځواب کوي. فدویم قول چې دی د امام احمد دی د امام اوزاعی دی د عطا ابن ابي رباح دی او په محدثینو د شوافعو کې د ابي ثور دی د ابن منذر دی د ابن خزیمه دی د ابن حبان دی. دوی وایي چې دا جمع چې کوم دا فرض دا جمع فرض او داودی ظاهری فرضیت کې شرطیت تلاړه چې دا شرط ظاهر دا شافعیانو اکثر فقها او اکثر د احناف او محدثین اړه دي او مالکیان چې دی قول کوي په فرض کفایي باندې چې جمع فرض کفایي او فقها د مذهب حنفي چې دی هغه قول کوي په سنت مؤکد باندې. زمونږ د مذهب سره محدثین دي سره فقها دي محدثین ذهاب کوي فرضیت کفایي لره. امام احمد سے فرض عین تکي داودی ظاهری شرط وګڼو او مشهور د فقهاء او د احناف نه دا سنت مؤکد الجماعه سنت مؤکده لا يتركها الا منافق داین استدلال. امام بخاری دلته ذهاب دي ته کوي چې دا فرض کفایي نه ده بلکې دا فرض عین ده. ولی حسن بصری قول راخلی قال حسن ان منعته امه عن العشاء في الجماعه مور منکی چې مقصد منتجمات او جمع تمزا شفقتا لم يطيعها دې به اطاعت نه کوي داوي. نو کدا فرض کفایي وي پکار ده فرض کفایي کې خود مور خبره مخ کی کنه فرض کفایي کې د مور خبره مقدمه ای چې دی وی حسن بصری قول را لم يطيعها دا دلیل دی د فرض عینیت. کدا فرض عین نه وي د مور خبره به معنی دی دا په نسبت باندې فرض عین. احادیث الباب کې تاکیدات ذکر دي راغې نه دي فرضیت ثابتي او قایو فرض ذکر ثابتيږي چې اخبار احاد فلا قطعی نه دي په اثبات کې نو غیر بس ثابت په ثبوت کې. او دوی مدار چې نبی اسلام قص کړو چې کورې وسوځي خو سوځولې وته نه دي او درې مدار چې دا غصه نبی اسلام بعض محدثینو په حق د منافقینو کې کړي صحیح نه راځي. او قاضي عياض لا داوم ذکر کوي چې فرضیت د جماعت كانت في اول الاسلام لاجل سد باب التخلف عن صلاه المنافقين ثم نسخ فرضیت منسوخ شوی.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا قال اخبرنا مالك عن ابي زناد بن عارض الذي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد حرمت ان امر بحطب ليكتب امركم لرغو متعلق راجم کړی يامركم بالصلاه فيؤذن لها ذانش ثم امروا رجلا فيؤم الناس ثم خالفوا رسل پات شمل رجال يخالف الى فلان منا ياتيه اذا غاب فاحرق وصوم باغي بيوت والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا ثمينا كيود دوی چرته من علم لرله چې دې په دې جماعت کې بموند کې یو اډو کې چاق نو العزم الذي اخذ عنه اللحم هغه تعرق ویل کی یجد عرقا چې دې با یو اډو کې چاق چې کوم دې د طلاق ته ورغي د شهد العشان مخصن ته بدم منډ راواله او مرماتاینه یا که یو کس ته علم وي چې ماخصن منتظما او ماته بلاس تراشي مرماتاینه پانچی ظلف الشات ثم او نکان د غډا پانچی ته وي پانچنه پانچا مرماتاینه دو پانچی حسنتاینه کولی لشهد العشاء او دویم قول داری چې مرماتین چې کوم دې سهم يتعلم عليه الرمي هغه غشي چې پاغي باندې د رمي تعلیم ورکول شي ایتلک جوړ کړی چې ماتيږي نه نو حسنتین به صفت شي په معنا د جیدتین سره او باول صورت کې به حسنتین کې نه بدل شي د مرماتین لشهد العشاء وحشستا سود احناف قول راخسته چې ګوره دا د مؤمن سم لګوي حق د صحابي کې دا قول چیرې کې او صحابي پرې پوي چې ما تاړو کې او پانچه ملاويږي نو موږ ما خستان ته برات لیدا ډیره بعید دا د منافق سره لګيږي دا منافقان کثر ته خبر وي چې دلته موږ ته غوخه ملاويږي اډو کې ملاويږي نو چې موږ سره راتلې بیا باب فضل صلاه الجماعه وكان الاسود اذا فاتته الجماعه ذهب الى مسجد اخر وفر خدا بين بجمع منزنا کو وجانس ابن مالك الى مسجد قد صلي في منفق الشيء فاذن واقام وصلى جماعه دا مسله اختلافي ده نه باب نه دی یو څه خپل جزئیه ثابتې چې دا شان تاکید کو پجمو تقریر په مسجد کې د دوی جمعي په مسجد دلاري وي هغه جائز دی او د خاریوی جائز دی د محلي جماعت هغه کې احناف دا خبره کوي چې دا سبب ګرځيږي تفرقه د پاره به یو ټیم ته خلق نه راغونډيږي د خارجي علت دی او مضبوط علت دی دا غي د وجه نه چې دی وایي چې هلته تقریر نشي کولای بلکې مکروه دی مسجد نبوي په مقیاس کوله چې هغه په حکم نه چا کې او د خارجي په حکم دا لارې کې او ځکه هغه ته فوجن جماعات مختلف مسافر راتلل اخو د امارت اسلامي اولوی مسجد نو په یو ټیم چې خلک بنه را رسېدل راینه بعد به ملمان را لای به څه کولای خامخا به غل جمع کول احناف سره نه ګرځي وای وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد ب 27 درجه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليث قال حدثني يزيد بن العاص عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد ب 25 درجه. تدقیق بدای دا په اعتبار د اخلاص سره دی او یا د اوقات سره د بعض اوقات په تیر کې وی یا باران وی یا سوي دا غیر جربزیت وی شپه وی چې نه په پنځه شوي او یا د اخلاص موافق دی بعض ته وی شوي بعض ته پنځه شي. ابي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في الجماعه تضاعف في صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يفيد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلت لم تكن الملائكة تصلي عليه.
ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم في صلاه من انتظر الصلاه. باب فضل صلاة الفجر فی جماعه. اوس دا خو اجتماعي د جمع فرضیت او حکم او د هغې نه بعد د جمع فضایل چې مونږ پرې زیاتېږي 15 یا 20 دې نه بعد د هر یو مانځه ځان ته فضایلو کې باب راوړي ده. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة احدكم وحده 25 جزءا وتستمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. جمع کېږي ملائک د شپې او د ورځې په صلاة الفجر. همدغه موجب د تفضیل د صلاة الفجر شو. ثم يقول ابو هريره واقرأوا ان شئتم من قرآن الفجر ان صلاة الفجر. لکه د سبعی مونځ کې معظم رکن چې دی هغه قرأت طویله دی. ان قرآن الفجر ان صلاة الفجر دا تسمیه د کل په اسم د جز باندې. کان مشهودا کان محظورا فيه. مشهودا معنا مشهود فيه. دا مشهود فيه دا یعنی دی ته حضور د ملائکو کیږي. قال شعيب حدثنا نافع بن عبد الله بن عمر قال تفضل ب 27 درجه. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال سمعت سالما قال سمعت ام الدرداء تقول دخل علي ابو الدرداء وهو مغضب. دا ام الدرداء چې کومه دا صغرا ده انا کې څه وینم حجیمه دا تابعیه ده. دا هغه نه ده چې کومه صحابیه ده چې نوم داغه خیره وا. تقول دخل علي ابو الدرداء وهو مغضب فغصوا چا غصه کړیو. فقلت ما غضبك قال والله ما اعرف من امر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. اوس پورې هغه کار د نبی رسول الله زمان کې چې یوم نه پیژنم ټول بدل شوی دي مگر دا چې مونږ سره کولو مجتمعين پای کې سره تفریق را لیدا. فبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله يا نبي برزة عن نبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم ممشا والذي ينتظر الصلاه حتى يصلي امام امامه اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام. اجرا في الصلاه ابعدهم فابعدهم ممشا. ابعد فالابعد زید مزل کې یا نفس مزل کې مصدر میمی واخلا ومشي کې مسجد لرا. والذي ينتظر الصلاة حتى يصلي امام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام. باب فضل التهجير للظهر تبكير الى كل شيء او وقت راتل په هجره کې نماز پخیمون لرو دغه فضایل ده. وبه قال حدثني قتيبة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح الشمال عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصه. یو سړی داسې و چې مزلې په لاره کې وموندې کړه یو څانګه د ونې چې خاوند د ازغو وه په لاره کې پس لرې کړه هغه د لارې نه. فشکر الله قبول کړه خدای تعالی د ځنه عمل د فغفر له بخنه ورته وکړه. او ثم قال وی فرمایل شهدا 15 قسم لري. تنسیس پنس عددی باندې نفی د معادانه نه کوي که خر ثابت شي زید مشتری. المطعون له طاعون باندې مرشي والمقتون له پیزه باندې مرشي والغریق له وبیډو کی او صاحب الهدم د کمر پر پریو شهید فی سبیل الله. ورې په نور روایتو کې غزرانه چې بچی مرشي هم راغلي. تنسیس په اسم عددی نفی د معادانه کوي. وقال لو يعلم الناس تپوی شي خلق باغ اجر چې په ندا په اذان کې له په صفی اول کې له بیا دې به نه موزي مگر دا چې په چپی واچې لسته هموالې په چپی چولې و. ولا يعلمون ما في التهجير لك مطابقات لست بقوا إليه ولا يعلمون ما في العتماء العشاء والصبح لا أتوهما ولو حبون أجر كتصحيدوا باندې. باب اختصار الأعصار. هذه قدمونه دا چې کوم قدمونه جمعات تر اخره دې محتسب شه یعنی د خالق نه دې طالب د اجر شه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني حميد عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة يا بني سلمات. بني سلمة چې کوم دی د جبل سلع نه چې وولې دلته د مسجد قبلتین چې وته ویلې شي په دې کې دا قبيله پرته وا او دوی یو ځل د مدینه منورې د نږدې مضافات او باندې کورونه خالی شوي دا یو خپل خبازي کسان تلیو نو دوی اجازه غوښته چې اجازه لا غوښته نه و. دوی عزمونه وکړل چې د خپل کورونه مسجد نبوي ته نږدې کی چې د هر ټیم منځ کې مسجد نبوي کې شریک شي ځکه دا غیا اجر زیات و. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دې پوه شو
په دې خبر شه چې ګینه دا اوس کډي راخلی او دلته نږدې مونږ تاړي نو او د نبی اسلام دا مقصد چې دا امارت اسلامي دی دلته د خلافت ده او دغه طرفونه چې دي دا مورچلي دي زمونږ لپاره دا کلی کدا دا ټول کلی تش یو دلته راورسېږي او حمله په دې کلی راځي نو هغه زمونږ مورچلي به ختمې شي نو نبی اسلام دوی ته اوس تلقینات ورکوي چې تاسو به نږدې نه راځئ خپلو کورونو کې اوسېږئ او تاسو چې د هغې ځای نه را روان یې دا قدمونه راخلئ د هغې احتساب تاسې کړی دی چې تاسو ته څومره اجر پرې میلاویږي که دلته راغلی خو بیا خو مسجد ته ستاسو قدمونه کمیږي نو فرمایي یا بني سلیمه لا تحتسبون آثارکم تاسو طالبین د حسبت څه ته وایي اجر ته وایي طالبین د حسبت نه یې د قدمونو خپلو ولې نه یې باید شی وزاد ابن مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا يتحولوا ګوره کې بیان شوی دی اراده وکړه چې راشي د منازل خپلنا فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دلته واړی قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة چې دی عاري پریږ دی مدینه منوره دا مرچلو نه خالی پریږ دی یعنی معنا چې پریږ دی جوانب د مدینه منورې خالی فقال لا تحتسبون آثاركم قال مجاهد خطاهم آثارهم آثار د مشي في الارض بارجلهم بخوخ قلوبانه باب فضل صلاة العشاء في الجماعة وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني ابن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم الصلاة. ایک اوس تصریح را کرانه غلا تصریح دا ګورې دلته کنه احنا کوئی چې دا دلیل د فرضیت د جماعت نه دی دا چې نبی اسلام عزم کړو چې کورنه سوځول دا د منافقینو یادې ګوره قال النبي ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء وبيواي لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخذ شعلا من نار لم بدورا او حرق على من لا يخرج الى الصلاه بعد باب اسنان فما فوقهما جماعه ردی با ځان په انفرادي مون نه کوي دا جماعت دې په جواب کوي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاه فاذنا واقيموا اذنا تاسو دوړو کې یو اذان ايکما شاده مذهب د جمهور دی اگر که باز ظاهر بینو بدا معنا خستی چې دواړه بازان کینا فاذنا یو دی اذانو کې واقع ما ثم اليومكما كركما ځکه ممکن چې دی فاعلم کې برابر او باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاه او فضل المساجد د دې دواړو اجر د جمعه تناستی او انتظار للصلاه داغي اجر فضائل لذي فبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي زناد عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث الله مسجده لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق هذا موضع الترجمة شديك مطابقة التواب ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه فأجلد في الله لأجل الله ورجل طلبته ذات من منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق لیا مبالغه ده په کمال اخفاء کې چې شمال په انفاق د یمین خبر نشي او یا لا تعلم شماله ما لا تعلم من بشماله خیرخ کې چپړخ کې څوک ولار دي هغه په انفاق خبر نشي ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه سرګو کې تلیکزه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل انس عن اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال نعم اخر ليله صلاه العشاء الى شطر الليل ثم اقبل علينا بوجهه بعد ما صلى فقال صلى الناس وركضوا ولم تزالوا في صلاه انتظرتموها قال فكأني انظر الى وبيتي خاتم طبعا اتصال خې چې ما غفلت خاتم د ګوت د نبی اسلام ته قتل ګوي کې اوس هم راځيږي